السلام علیکم. ټیک ټاک کې د ملګري کمنټ کړی دی محمد همدان وایي چې سرجي زما والد صاحب ته د تشو میچازو تکلیف راځي، بار بار تشو میچازو لځي، عمر یې 70 سال دی او ورسره د یاداشتو مسئله ده، یاداشت یې کمزوري دي. نو یاد ساته چې د یورین ارجنسي مریض ته کله راځي او د ایجنګ وي، مشر شوی وي، د دې مختلف وجې کېږي چې کله بلډر یا زموږ مثانه کمه ده، د هغې خواوشا چې کوم سټرکچر دی یا د هغې چې کوم جسامت دی په دې کې تبدیلي راشي د عمر سره. د هغې د وجې نه څه مختلف ریزنز وي، د هغې د وجې نه مثانې پټې کوم دي دا کمزوري شي او د هغې د وجې نه تشو میچازو تکلیف راځي. په دې کې زموږ سره کازز چې کوم دی نو چې کوم ویکنیس بلډر یا بلډر مسلز دي د کمزورتیا د وجې نه چې کله د یو انسان د یو مشر عمر زیات شي او د هغه د بلډر مسلز یا د مثانې پټې کمزوري شي، نو بیا چې کله دا په مثانه باندې د یورین پرشر سیوا شي، نو ده کې دغه صلاحیت کم شي چې دی خپلې میچازې کنټرول کړي، دا واشروم ته ورسوي. او دا اچانک او زر ضرورت مریض ته محسوسیږي او د هغې وجې نه د تکلیف سره مخ کېږي چې تشو میچازو تکلیف یې ورته. دویم وجه زموږ سره ورکټیو بلډر دی چې په هغې باندې په ټیک ټاک کې موږ ویډیوز اپلوډ کړي دي. آی تھنک سو چې په یوټیوب چینل کې هم زموږ د دې ویډیو موجود ده ورکټیو بلډر باندې. ورکټیو بلډر هغه کنډیشن دی چې په کوم کې زموږ کوم بلډر مسلز دي دا تا ته اچانک د تشو میچازو تکلیف محسوس کېږي او ته هغه یورینیټ کول یا تشو میچازې پاس کول په هغې کې مشکلات مخې ته راځي. اکثر داسې وي چې مثانه فول هم نه وي، په مثانه کې لږ شانته یورین کوانټټي جمع شوي یا تشو میچازو لږ مقدار په مثانه کې جمع شوي وي، د هغې د وجې نه مریض ته د تشو میچازو حاجت بیا هم محسوسیږي او وایي چې یاره واشروم ته لاړی او تشو میچازې مې پاس کړی. او دا دونه سډن وي چې اکثر مریض څنګه د تشو میچازو په باره کې سوچ کوي، د سوچ سره هغه ته دونه سخت تکلیف شروع شي چې هغه واشروم ته نشي رسولی. او دا چې کوم نرف سیګنل وي چې کوم زموږ مثانې ته سیګنل ورکوي، هغه سیګنل کمزوری شي، هغه پراپر طریقې سره هغه سیګنل نشي تللی، د هغې د وجې نه دا مسله کېږي. پراسټیټ انلارجمنټ، د پراسټیټ انلارجمنټ په وجې باندې دا مسله راځي په نارینهو کې چې کله پراسټیټ انلارج شي یا بناین پراسټیټ هایپرپلیژیا وشي، انمن په نارینهو کې دا کېږي. دا بیا زموږ یوریترا چې کوم ده دا پرس کوي، دباوهي. مشکلات په دې کې په دې وجې باندې راځي چې د دې وجې نه بیا زموږ مثانه خالي کېږي نه، کوم بلډر دی کومه مثانه ده دا بیا زموږ خالي کېږي به نه. او دا به موږ ته فریکوینټ ارجنسي اف یورینیشن، یعنې مطلب د بار بار یا د زر زر میچازو حاجت موږ ته مخې ته راولي چې کله زموږ مثانه مکمل طریقې سره خالي کېږي نه. چونکې دا مسله عموما په مشرانو کې راځي چې عمر د 40-45 سال نه اباو وي، هغې مشرانو کې دا مسله راتلی شي. په زنانو کې دا مسله که راځي نو په کې هارمونل چینجز راځي چې کله استروجن لیول دا ډیکریز شي یا کم شي، چې کم استروجن هارمون دی د زنانو په وجود کې دا چې کله ډیکریز شي، د ډیکریز کېدو په وجې باندې مینوپاز طرف ته چې کله زنانه لاړې شي، په ایشیا کې عموما د 45 سال نه اباو زیاتره زنانه د 45 سال نه اباو تر 50-55 سال پورې کومې زنانه دي هغې ته دا مسله راځي چې هغې ته به څه کېږي، هغې ته مینوپاز کېږي او د هغې د وجې نه د یورین ارجنسي یا یورین انکنټیننس دا به ورته کېږي یا د تشو میچازو تکلیف نه برداشت کول یا د هغې مثانه کمزوري شي او د هغې د وجې نه هغه تشو میچازې واشروم ته زنانه ذات نشي رسولی. د بلډر کیپیسټي چې کومه ده دا چې کله کمزوري شي یا ریډیوس شي، راکمه شي، د هغې د وجې نه هم دا مسله راتلی شي. دا په نارینه او زنانو دواړو کې راتلی شي، خو دا د عمر سره تعلق ساتي چې کله ایجنګ طرف ته موږ لاړ شو یا کله زموږ عمر زیاتېږي نو دا تکلیف به موږ ته راځي. په دې کنډیشن کې زمونږ دغه صلاحیت د مثانې ښکته کینی یا ډاون شي چې مثانه یورین کنټرول وساتي او یورین په صحیح طریقه باندې په صحیح توګه باندې واشروم ته مریض ورسوي. په نیورولوژیکل چینجز کې چې کله انسان بوډاوالي طرف ته لاړ شي یا عمر زیات شي، نو په هغې کې چې کوم نرف دی هغه دغې صلاحیت په هغې کې کم شي چې کوم نرف کنټرول کوي د بلډر فنکشن، د هغې دغه صلاحیت کم شي، د هغې د وجې نه بلډر کنټرول کې په یورین په ارجنسي کې یا د تشو میچازو په تکلیف کې زیاتوالی د دغه نرف د کنټرول په وجه باندې راځي چې هغه کنټرول پراپر نه وي. مختلف قسمه میډیسن په دې کې انوالف کېږي، د مختلف قسمه میډیسن د وجې نه هم بار بار یورین ارجنسي راځي مریض ته، لکه په هغې کې د مثال په توګه چې کوم مشران وي او هغه مختلف قسمه میډیسن خوري د هغې د وجې نه، لکه ډایورټکس چې کوم زموږ ته د تشو میچازو تکلیف یا د تشو میچازو فلو سیوا کوي، هغه میډیسن د هغې د وجې نه هم د بلډ پریشر لپاره عموما استعمالیږي، دا سیوا کېږي، یا هغه میډیسن چې هغه زموږ نرو فنکشن دا افیکټ کوي د هغې د وجې نه هم دا تکلیف سیوا کېږي. که علاج طرف ته موږ ځو، علاج د هومیوپیتھک علاج په دې کې مختلف کېدی شي. د هومیوپیتھک علاج دا دی چې په دې کې به زموږ دغه کوم مریض ته کوم تکلیف راځي نو په هغې کې د بلډر دپاره مختلف میډیسن دي، که پراسټیټ وي د هغې لپاره بیل میډیسن دي، که په هغې کې څنګه موږ خبره وکړو ورکټیو بلډر د هغې لپاره بیل میډیسن دي، څنګه چې موږ د دې نه علاوه خبره وکړه
چیرې زموږ سره پکې د کیپیسټي ریډیوس کېدو په وجه باندې کوم بلډر سایز ریډکشن راځي یا کمیږي د هغې لپاره بېله دوايي ده. بهتره خبره به دا وي چې کله هم تاسو مشرانو ته دا مسله راځي نو ستاسو کوم قریبي هومیوپیتک ډاکټر دی د هغه سره تاسو لږ کنسلټ کوئ او بس تاسو د مریض فزیکل چیک اپ کوي او به تاسو مریض ته انویسټیګیشن کوي. ملټیپل انویسټیګیشن په دې کې انوالف کېږي هغه په دې کې موږ مریض ته کوو مختلف قسمه ټسټونه الټراساوند چې په هغې باندې موږ د مثانې مختلف قسمه بیمارۍ معلومولی شو او د هغې نه بعد کې علاج مریض ته موږ ورکوو د علاج سره الله پاک د هغې له شفا ورکوي. په دې کې زیاتره عموماً استعمالېدونکې دوایي نه چې کومې زموږ سره راځي په هغې کې سبل سرلوټه ده په هغې کې کاسټریک هم دی زموږ سره په هغې کې اسیډاکزالک دی په هغې کې اګنیشیا اماره هم ده په هغې کې د انفیکشن په بیاب کې یو ټي آی یو مریض ته شوي وي یا په مثانه کې زخم وي انفیکشن وي د هغې دپاره په مخکې ویډیوګانو کې مونږ خبره کړې ده کینترس دی اپس دی توجا ده پکې میډورینیم دی پکې بلا شی میډیسن داسې دي د هومیوپیتک چې په دې کې استعمالیږي او ډېره زیاته پیدا ورکوي خو دا ډیپینډ اپان د کنډیشن یا د مریض د ضرورت مطابق چې کومې دوايانې استعمالېدی شي یا کم ټایم کې د کم میډیسن ضرورت وي نو مهرباني به دا وي چې په دې کنډیشن کې تاسو د سیلف میډیکیشن نه ځان ساتئ چې کوم ستاسو قریبي هومیوپیتک ډاکټر وي د هغې سره رجوع کوئ هغې به تاسو ته علاج کوي په دې کې انشاءالله شفا من جانب الله د شفا به د الله پاک درکوي. دویمه خبره د دې مریض دپاره دوی یو خبره بله وکړه چې یاره د یاداشتو مسلې ده یاداشت یې کمزوري شوي دي یاد ساتئ چې کله هم زموږ عمر زیات شي نو په دې کې زموږ د دماغو هغه صلاحیت کم شي چې کوم کې میموري سټور کېږي یا زموږ یاداشت په هغې سره چې کوم نه مطلب یاداشت نارمل وي په دې کې د عمر سره سره د یاداشتو کمی راځي چې هغې ته موږ ډیمنشیا ویلی شو. ډیمنشیا دا زموږ یو منټل یا زموږ ذهني بیماري کیدی شي ذهني بیماري ورته ویلی شو. د دې لپاره د هومیوپیتک یو میډیسن درته ښیم چې دا عموماً استعمالېدی شي څه مسله نه کوي. کالیپاس په چیکس کې تاسو د ډیمنشیا مریض یا چې کوم مریض هغه مشران دي چې د هغې د عمر د لحاظ سره په یاداشتو کې کمی راغلی نو کالیپاس چیکس کې او جینګو بایلوبا په کیو کې کالیپاس په چیکس کې وړې وړې ټرچوریشن یا وړې وړې ګولۍ میلاویږي درې ګولۍ درې ټایمه مریض ته ورکولی شي او جینګو بایلوبا چې کوم ټینکچر دی یا مدر ټینکچر دی نو هغه مدر ټینکچر لس قطرې تاسو د مریض له درې ټایمه ورکولی شي. د دې سره به د دې په یاداشت کې یا په میموري کې دا میموري به انهانس کېږي او ډېره زیاته پیدا به مشران ورکوي. دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.